نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه سره خوا کې په غولي کې ناستو ابو بکر رضی الله تعالی عنه خپل پلار ابو قحافه د لاس نیولې دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت ته راوستو اذا الله پاک پیغمبر دا زما پلار د مسلمانېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي هل لا ترکت الشيخ في بيتي دا بوډا دی په خپل کور کې ولې نه پرخو د ډوره تکلیف ته ورلور کو چې د لاس نیولې د زما خواله دی راوستو کور ته به کور کې به پرېخو زبد د خواله درغله مو د مسلمان شو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل یا رسول الله هو احق ان يمشي اليك ډېر زیات حقدار دی چې تا ته راشي په دې په ځای باندې چې ته پسې تللی زما پلار دی بوډا دی خو مسلمانېږي نو ښه خبردار چې دی ستا خواله راشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابو قحافه په دې سینه باندې لاس داسې راوکاږو او کلمه ورته وویله او مسلمان شو چې کله مسلمان شو نو د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د پلار بالکل بوډا او وختین سپین شي ګیرن سپین شي او مخم چورلی چورلی شي بالکل بوډا و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي اے ابو قحافه په دې وختو باندې په دې ګیره او په دې سر باندې نکریزه لګوا نبی علیہ السلام باندې نکریزه خو خوله په دې وختو باندې نکریزه لګوا خو تور نکریزه په چرته اون لګای تور نکریزه په چرته اون لګای ځکه چې وخت د بوډاوالي د وجه نه سپین شي کنه د تور رنگ یا تور نکریزه لګول جایز نه دي بل رنگ ورکول شي خو سپین وختو ته تور رنگ ورکول دا جایز نه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ابو قحافه دا وخت د ډیر سپین شي نکریزه ورلا ورکوا خو تور نکریزه په مل لګاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی الله تعالی عنہ مبارک ورکړه ابو بکر مبارک شغه پلار د مسلمان شو پلار د مسلمان شو مبارک شه ابو بکر رضی الله تعالی فرمایي د الله پاک پیغمبره زما د هغه ذات باندې قسم چې کوم ذات رښتینی پیغمبر را لګلې مونږ ته یقینا زه د خپل پلار په اسلام ډیر زیات خوشاله یم ځکه زما د پلار په مسلمانېدو باندې زما سترګې یخې شوې زما زړه ته سکون را ورسېدو چې زه پلار خو مې د اور د جهنم نه بچ شو کنه خو د الله پاک پیغمبره که چېرته ابو طالب مسلمان شوی ستا تره کنه په هغې به زه د دې نه زیات خوشحاله شوی چرته ستا تر ابو طالب مسلمان شوی کنه زه په هغه باندې د دین زیات خوشاله شوم ولی زما د پلار په اسلام باندې زما سترګې یخې شوې او ستا تر ابو طالب چې مسلمان شوی په هغه ستا سترګې یخې شوې په هغه به ته خوشاله شوی ستا زړه ته سکون راغلی د الله پاک پیغمبر ستا خوشحالي ما ته ډېره محبوب ده د خوشاله یم نو د فتح مکې نه وروسته بیا د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ پلار هم شو مسلمان شو ابو قحافه دا هغه د ابو بکر پلار د چې کله د نبی اسلام سره ته هجرت وکړ کنه نو ته ابو بکر د سپری کې کنه وګینه هاري پرې خودلې صدر تپریږي کنه دی پریږي ما ته ښکار چار سره د ځان سره وړي نو د ابوبکر رضی الله تعالی لورګانو داسې وکړو چې پاغه دری کې داسې کانی خوارک واړه کانی د پاسه په کپړه واچول د پستر ګړون دی داسې نو د لاسې په او پلار ډیر شرطي راته دی پریږي وګورو دا هغه پیسې نه هغه داسې واړه کانی دا دغه مطلب دا چې سپیسې مې سي پریږي د راته پریږي د دې په دغه ټیم کې مسلمان نه ورسته په فتح مکه کې څه شو مسلمان شو دانګ د فتح مکه په ورځ باندې یو بل لوی سردار د قریش مسلمان شو د اسلام اجاقم ډیر اجګاره سهيل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي او دا د قریش سردار او ډیر زیات وخيار و خبرې به ډیر بلیغ او فصیح صفه خبرې به کولې خپل خبرې به کولې د عقل خبرې به کولې د دې په خطیب قریش سره د مشهور د قریش خطیب ډیر وخيار انسان په جاهلیت کې مسلمان نه د فتح د صلح حدیبیه په موقع باندې چې کله د کفارو د طرف نه راغی د نبی رسول الله خو د نبی رسول الله سره لیکل کول د صلح حدیبیه په موقع باندې چې کله نبی رسول الله د اولید کنه صحابه کرام ته فرمایل استاس معاملې وس آسان شو ځکه سهيل ابن عمر راغی دا وخيار سره د خبر باندې پويږي دا نو کاته په خبرم نه پويږي نو دې چې راغی دا ډیر وخيار دی استاس معاملې آسان شو نو د فتح مکه په ورځ باندې د خپل زوی عبد الله د نبی صلی الله علیه وسلم خو راولېګو دغه پیغمبر نه مال ته پناه واخله دا زوی مسلمان شو عبد الله دغه پیغمبر نه مال پناه وغواړه چې ما ته څه نه وایي عبد الله چې راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل اذا الله پاک پیغمبر زما پلار سهيل ابن عمر پناه غواړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ما دل پناه ورکړی ده ورته پناه ورکړی ده دته ما پناه ورکړه او بیا صحابه کرامو ته فرمایل الکه ګوره سهيل ابن عمر ته تاسو پناهکار نظر سره نه ګورئ
دته بد نه ګورئ ځکه هغه ډېر هوښیار سړی دی هغه ډېر عقلمند سړی دی هغه ډېر زر خبرې نوټ کوي هغه ته بد نه ګورئ او د ده د عقل به انشاءالله د یو ځل د اسلام لراولي یو ځل به د اسلام لراولي خیر دی کوس مسلمان شوی نه دی دی په دغه موقع باندې مسلمان نه شو دی بیا په غزوه حنین کې مسلمان شو غزوه حنین کې بیا مسلمان شو په دغه موقع مسلمان نه شو خو نبی علیه الصلاة والسلام نه فنا وغوښتله دی په غزوه حنین کې مسلمان شو یو ځل د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت او امیر المؤمنین نو خلق سره میلاویدو په ورځ باندې ګڼ ډېر خلک ورته په دروازه کې ولاړو نو د مکې لوی سرداران هم ولاړو دا سهیل ابن عمر په خپل هم ولاړو او دا رنګ صہیب رضی الله تعالی بلال رضی الله تعالی دا غیر صحابه کرام هم ولاړو نو عمر رضی الله تعالی د دن خپل نوکر راولېګو بلال او صہیب او دا شانتي نور کم بدري صحابه کرام چې دغه ته چې دن ناراضه دنه ملاقات لا راشي نو صہیب رضی الله تعالی او بلال زه چې دنه نه وتل کنه نو ابو سفیان رضی الله تعالی په ور کې ولاړ د مسلمان شیخ په دروازه کې ولاړ او دا سهیل ابن عمر ولاړ نور قریش سرداران ولاړ د ابو سفیان رضی الله تعالی خبر او کړی بیا خصوصا ډیر عجیب او منظر نه ما عجیب او تکاری نه ما هغه صہیب او بلال او کوم چې غلامان دي هغه دنه کړی شو او د مکه سرداران چې هغه ور کې انتظار کوي ولاړ دي دا عجیب او خبره ده نو د سهیل ابن عمر ته خبر وکړه اے ابو سفیان اے د مکه سردارانو وره یو خبره زه چې تاسو ته ګورم تاسو پر مخ باندې ډیره غصه ده ما ته پته ده چې تاسو غصه ولاړ یې چې دا عمر څه کوي غریب صحابه مخ کې کې سرداران پری دي زه تاسو په مخ باندې غصه ما تخکاری اینما خو یو خبره وره د دین اسلام دعوت په ما باندې پېښو په تاسو پېښو په دې غریب صحابه کرامو څه شو پېښو د دین اسلام دعوت مونږ ټول ته پېښ کړو نو دې خلکو ورمنډ کړو اسلام راوړو ما تاسو د پیغمبر جګړو ته مټي واله موږ هغه دعوت رد کو موږ جګړه شروع کړې او دې غریب صحابه کرام څه وکړل ډایرکټ هغه دعوت قبول کو وی قسم په الله کوم شرافت چې دغه صحابه کرام ته نصیب شوی ده کنه هغه موږ محروم پاتې شوو موږ اسلام په اول وخت کې رد کړو دوی قبول کړي دوی د نبی اسلام په مرګتیا کې جنگ دي موږ د نبی اسلام خلاف جنگ دي موږ د نبی اسلام خلاف جنگ دي نو دې خبره ده چې تاسو په دې باندې خپه کېږئ ما ها دغه شرافت موږ نه بدل موږ محروم پاتې شو یو طریقه ده چې دغه شرافت او دغه فضیلت موږ دوباره حاصل کو څنګه به حاصلو چې موږ د الله په لار کې jihad وکړو بس د الله په لار کې jihad وکړو شهیدان شو دا خبره وکړه او د دغه ځای روان شو خپل تقریر چې ختم کړ دغه ځای روان شو قسم په الله زه خبر د الله په لار کې jihad کوم تر هغه پورې چې تر څو پر شهید شوی نه روان شو سره د خپل اهل او عیال jihad له اوته بیا د رومیانو خلاف په جنگ یرموک کې شهید شو د سهیل بن عمر رضی الله تعالی په جنگ یرموک کې شهید شو او چې کله د اسلام راوړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبره کړه دا الله پاک پیغمبر څومره مال چې د کافرو په مرګتیا کې ستا خلاف لګولې اوس به دومره ستا په مرګتیا کې لګو څومره مال چې ستا خلاف لګولې دا غي دجن به ستا په مرګتیا کې لګو ما او څومره جنگونه چې ستا خلاف کړی دا غي دجن به ستا په مرګتیا کې کوم نو دا سهیل بن عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه باندې څه فتح مکه پر باندې د هم مسلمان شو